कामयाबी क्या है। دلته چوک باندې بدرېږو د تسلۍ راځو مټه راځو سیکټانو لږ کې داسې لار ورکړو د ټیټ سیاسو ګاډي ته چې ورخاندو مشران چې درباندې تېر شي دا ډېر چې بلې تاسو څه خبرې کوي ټول ملګري اشتراکۍ ورکړو دا چې خصوصي سره غلي څنګهول مه کوو امریکا کا جلال ہے امریکا کا جلال ہے ملګري دي ما چور فیندي زماړه ته سلام آیا ګورا پرونه عمران خان خلیف سره ډېر پد سولي دي موږ پښتانه د الله روغ لري چې کوم سړي سره پد وشي د حق سره دراشي ګورا امریکا سړي مړي وکړل ما د ډاون چې لاهور چې مړي وسلل 12 بجې د عدالت ولې نه وته خلاصاو پرونده عدالت ته خلاص کو امریکا کا جو یار ہے امریکا کا جو یار ہے امریکا کا جو یار ہے عدالت دی غریب سړي ته بردارېلی وتلې ده آیا داسې ده چې نن یو بادشاه له کرسۍ رسېدلی ده او موږ د کرسۍ جګړه کوو دې پاره وتلي یو نه موږ د چا کرسۍ پاره نه یو وتلي موږ جانو پاره وتلي یو عمران خان چې د کوم سازش باندې بیټا له بادشاهۍ نه کوز کړ عمران ګناه څه ویل عمران ګناه څه ویلې عمران ګناه څه ویلې عمران د عام سړي خبره کوله عمران د عام پاکستان خبره کوله هته زورورو د امریکې دلالانو د شته دای نه پرېږداو ته به دا خبره ورته کوله اډیر موبایل دی وي عزت پن اکشلي کله به يهودي ایجنټ ورته ویلا کله به چورته ویلا خلک وخت ثابت کړلا چې ډالر باندې ترالل د امریکای مفاد باندې راغی په د امریکای ایجنټان چې وڅلل د خلکو یاران چې وڅلل خلکا نن د زورور د عام سړي جګړه ده نن چې د چا ته بادشاهي په لاس ورکړله خلکه دا خو داسې دي د پاکستان داسې ګڼي لکه چې اخیس بیا ته خپلې مځکې ته تللی تو خو جایدادونه باره دي کورونه باره دي بینک اکاونټونه باره دي له دې ځای نه ګټي بیا ځي دا خو د امریکې ایجنټان دي دا د امریکې غلامان دي مسله د تامه ده خلکه په دې ملک په دې علاقې خدای دې چې نه کړي که سبا چې اور په لګېدو دا زورور خو به خپل وطن ته لاړ شي دا خو کورونه سته دي بال بچې محفوظه نن د موږ جګړه ده موږ د عمران خان جګړه نه کوو عمران خان د موږ جګړه کوي عمران
خان کرن سزا خوري موږ له وجه امریکا کا جو یار ہے امریکا کا جو یار ہے په 12 بجې عدالتونه خلاص کړل چې هغه اسټابلیشمنټ ورته وایي هغه ورته چل ماسکو زه فخر پکوم چې د ما پښتون ورور زوی عمران خان په صورت کې یو داسې سړی و چې دنیا ته ودرېده امریکې ته ودرېده یاد پرې ساتي امریکا چې په پټان اړېدلی یو ډول په پټان عمران خان تاسې له واړو د فلمانه پیژنو سره خو موجوده خلقونه ضرورت ته دته عمران خان که سزا خوړلی ده تا موږ له وجه خوړلی ده ګنهګار یې تاسې موږ وو دغه له وجه دا سزا خوړلی ده ما خواسته درته خلکه چې د سړي سره ټینګ ودرېږو که د پاکستان په سلای کېدو که د دې علاقې مستقبل په سلای کېدو عمران خان سره به په سلای کېږي 2015 چې تللي وو چې انشاءالله الله کینه به الیکشن کوو د خدای په فضل سره دا مې وعده ده در سره چې 2023 کې مو any candidate عمران خان نن پاتې یو د خپل غیرت مظاهره وکړله او خپل احتجاج نوټ کړلی خو زه خپله د خپل ذهن د خپلې پښتو د غیرت یو څو خبرې کول در سره شیر کول غواړم ملګرو امریکا دې وار وي د امریکې ملګري دې وار وي د پاکستان خطران دې وار وي چې رایسا نن د لکي مروت نوجوان وګوره نن د پښتنو نوجوان وګوره و امریکې و د امریکې ملګرو کله به دا ملک چې تاسو دا دعوه لرو چې دا ملک خود مختاره ده دا ملک چې ټپم سته دا ملک نن آزاد ده ومه کتلې په خپلو سترګو باندې سوشل میډیا تور ده هغه غلامان مو وکتلو چې په قیمت باندې خرڅ کړو د پامه کیسه د کوڅې جګړه نه ده کیسه د پاکستان جګړه ده کیسه د اسلام د کفر جګړه ده نن چې کومې سودا بولېګانې وسلې دا چانه پټې نه دي چې دا دې چشمالې وسلې کوم اوس بلدار ده چې خلک په پاکستان چې داسې دي چې دا د پاکستان خیرخوا نه دي دا د کوڅې خیرخوا دي موږ دا نه وایو موږ دا قطعا نه غواړو پاکستان کوم چې پاکستان کوم او اسلام د بې غیرته سي که تاسو دا نه غواړو نو لاسونه چیک کړو یو وایي ناره وکړو ناره تکبیر امریکې غداره واره نن هر بچه پاکستانیان چې غدارانو ته دا وایي چې نن هر کور چې بچه یې باشعوره د طالبه ده ته به خاصلې پاکستان چوره چروره پاتې ده ته به دا چولکه په قیمت باندې وکړې خو دا غیرت پښتانه دا په قیمت باندې کرکه نشي کولی دا کورتۍ دې عرضي ده ته غلام یې ته غلامي د نصیب څه مبارک ته شه موږ آزاد قوم آزادو خلکو مشرانو سره د ملګرو دا شکریه ادا کوم چې نن تاسو موږ ته کوم عزت راکړو دا به ټول عمر موږ په زړه شي په 260 نوټس چې ډېره کثیر تعداد چې دلته خلک راوتل چې هغې دا ثابته کړه چې عمران خان د دغو خلکو په زړه چې اوسېږي تاسو کله حکومت نه لرې که حکومت د په خلکو زړه باندې ده او انشاءالله دا عمران خان به بیا ډېر زر په دو تیایي کو چې ناموس رسالت باندې کار وکړو ناموس رسالت پر قرباني ورکړه نن هغه سره چې چوب کومې خاکې جوړوي په دا نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام خلاف نن یو هغه سره خوښ ده 3 کسان په پاکستان چې خوښ دي زرداری شهباز شریف او مولانا نو ته په هغو لار چې چې خفه کېږو ما پورې چور وزیر اعظم حکومت نه تللی دي کرپشن الزام په لګېدلی ده یو عمران خان ده چې دی صرف تا او ما دپاره غیرت باندې لاړه کرپشن الزام په ده باندې چا نه ولګاو اوس
جو میست دي ان شاء الله چې بیا الیکشن راځي نو ان شاء الله که تاسو منظور خدای ته منظور وا او چرګ تاسو جذبه ده نو ان شاء الله 2023 چې با بس عمل ګورو بل دا چې څنګه خان صاحب بیګا حکومت پرېږده وو نن په شاوال چې اوس په موقع باندې دوه نمله وسله دا غداوان ملاو دي حکومت راغه نو تاسو موږ ته پکار دي چې دا به موږ مسترد کوو اخر لا په موږ وځو چې د شیخ اغلی بازي عمران خان impeded حکومت دا غداران دي دا ګړګپان دي تو خلاف پروزو ان شاء الله 2023 به ورشو خدای تان ته مبارکي درکو دو میټنګانی تقدیموي دوی دا کوم دا ځوانان مې ولیدل دغه پر فیډر پورې تړلي خو دغه نن دا په مې جو کتلا دا حقیقت ورته وایم چې ما ته بچی نو دا ملک په درکاو بیګا بیا ویل ابو دا ټول دا غداران دي دا ټول دا عمران ته کډاتل او بیا ته په په ته کډاتو دغه په عمران دا یو دې جنټ ویلا ویل تاسو دې کړته عمران نه بنੇਗਾ पाकिस्तान इंशाअल्लाह